خصوصا د اسلام چې کوم معاشي نظام دی هغه انتهایی معتدل نظام دی. سرمایه‌دارانه نظام چې دی دا څلور پیدایش دولت په دې باندې جوړ کړی دی چې هغه چې کوم انکم راځي د پیدایش څخه هغه ګرده خالی سرمایه‌دار اخیستل غواړي چې د لامحدود درجاتو تصور ته ورکړي نو په هغه کې استحصالي کردار، لوټ کسوټ اور دا تصورات چې راځي چې هغه پریکټیکل په کیپیټالیزم کې نن دنیا چې دا هغه فیصي یعنی مسلط طبقه د عیاشي د وجې د انسانیت د دایرې څخه ووتل. اسلام چې دی هغه یو مکمل معاشي نظام دی چې هغه ته وایي کالونل ورژن، یعنی چې کوم د غلام ملکو دپاره کوم نظام برټش جوړ کړی دی هغه پر موږ باندې مسلط دی. اوس که یو قوم و دې ته تیار سي چې خپل سیستم بدل کړي، دا چې کوم پر موږ باندې مسلط کیپیټالیزم دی په کالونل ورژن کې، یعنی د غلامۍ په شکل کې پر موږ باندې مسلط دی. د سیستم د بدلیدلو خپل یو ساينس دی. د سیستم بدلیدل چې دی هغه طریقه ساينس یې دا دی چې اول به ته د دې سیستم الټرنیټ فکر پیښې خالی د جذباتي نارو باندې سیستمز نسی چینجېدلی بلکې الټا فساد راتللی سي او دا نظام چې بدلیږي دا هم په عدم تشدد په ذریعه بدلیږي. ګوره نن خلک په دې حواله سره داسې غلط فهمیانې پیلاوي چې هره سیستم نسی بدلیدی، دا خو ټکر غواړي، دا خو خون بها غواړي. ګوره اسلام چې کوم خپل نظام راولي، ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم د سیرت اهمیت ځکه دونه ډیر دی چې تر قیامته پورې به دا اسوه باندې موږ تیزو چې حضور صلی الله علیه وسلم چې سیستم بدل کړی دی د عدم تشدد طریقه باندې بدل کړی. په مدینه کې چې کوم ریاست راوستلی دی هغه د میثاق مدینه په نتیجه کې راوستلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. دا بک کلب چې کوم پروګرام دی دا پر مقالات معیشت چې د دې اتر دی حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری صاحب. دا کتاب په 2023 کې شایع شوی دی اور د دې کتاب چې کوم مین مقصد دی هغه دا مقصد دی چې په دنیا کې دا ټیم خصوصا په اسلامی معاشرو کې داسې ځینې مفکرین چې هغه د اسلام چې کوم معاشي نظام دی چې هغه زر کاله یعنی د 730 څخه بیا تر کوم چې خلافت عثمانیه ماتیږي تر 1919 پورې زر کاله دنیا ته یو مکمل مربوطه معاشي نظام ورکړی و. افریقا، ایشیا اور تر سپین پورې تر اندلس پورې مکمل یو نظام اقوام پر دې باندې تشکیل کړی و او دنیا چې دا هغه وچلې ده په دې کې خصوصا زموږ چې کوم د بر صغیر نظام دی د هغه چې کوم سنیري دور ولو د 15وي صدي تر 17وي صدي پورې هغه چې په هغه کې هندوستان چې دی هغه ته سونې کې چړیا ول کېده. د دې جی ډي پی چې دا هغه د دنیا د جی ډي پی 25-26 سونې تر 35% پورې والا. نو دا یو دون عظیمه معاشي نظام لري اسلام، لکه اسلام چې یو نظام حیات مکمل نظام حیات ورکی دا غره قسم د اسلام چې کوم معاشي نظام دی هغه هم د عمر اعلی دی. نو دا تصورات د توړ د پاره چې یعنی اسلام یو معاشي نظام نه لري بلکې اسلام چې دی چند اصولی خبري اور داسې ترغیبات اصلاحي ترغیبات ورکوي چې هغه باندې عمل وکړي، زکات، خیرات، صدقات، یعنی په انفرادي سطح پر داسې تصورات د معیشت په حواله سره ورکول. اور په دنیا کې چې کوم معاشي نظامونه دي د هغو ته ګراوند دغسې ورې لکول د دې تصور نفي پر ځای اور د معیشت په حواله سره چې کوم په 1945 کې جمعیت علماء هند باقاعده د جمعیت علماء هند په یو کانفرنس کې دا قرارداد پاس کړي چې موږ به د اسلامي چې کوم معاشي نظام دی دغه اصول معیشت
اور کوم چې د معیشت اصل محور دی، یعنی پیدایش دولت، د معاشي نظام پیدایش دولت، تقسیم دولت اور د هر قسم تبادله دولت، صرف دولت، دا څلور سره عوامل پر بنیاد باندې یو مکمل د نن دور د حالات مطابق د یو معاشي نظام لټریچر به مهیا کوو. او هغه لټریچر مولانا حفظ الرحمن سیوهروي صاحب د اسلام د اقتصادي نظام په شکل کې چې دی هغه پبلش کوي او بیا د هغه څو واره پبلش سره چې تیر زموږ لیکچر پر هغه کتاب باندې ولو. بیا په نن دور کې چې کوم د هغه کتاب هم تقریبا 80 سال 90 سال وسلو، نو په نن دور کې چې کوم نوي معاشي رشته یعنی دنیا د ډیجیټل دور سره چې کوم اے آئی دور ته ولاړه اور انډسټري او نوي کاروباري رشته، نوي ټرمینالوجیز اور نوي حالات مطابق چې کوم مسلمان نوجوان د خپل نظام سره واقف کوونک، د نن دور د اصطلاحات سره واقف کوونک اور د ګردو نظامو کمپیریزن پیش شول او یو سیر حاصل مربوطه د اسلامی معاشي نظام د نن دور د لینګویج تقاضو مطابق پیشولو پر بنیاد مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری صاحب هغه د جمعیت علماء هند د مولانا حفظ الرحمن سیوهروي صاحب چې کوم اسلام اقتصادي نظام یا په اسلامیک هسټري کې چې کوم پر معیشت باندې د معیشت پر نظام کم کار شوی دی، دغه په تناظر کې دا کتاب چې دی لیکلی دی او دا د دې یو تسلسل دی. یعنی د جمعیت علماء هند کوم چې امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه کوم فکر ورکړی دی، دا هغه فکر، دا هغه مفکر پر فکر باندې چې په تاریخ کې چې امام شاه عبدالعزیز دهلوي، شاه محمد اسحاق دهلوي رحمت الله علیه، داغه بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه، حضرت مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه، بیا مولانا حفظ الرحمن سیوهروي رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه اور مولانا عبیدالله سندی رحمت الله علیه. دا چې دي شارحین دي د امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه د فکر او د فلسفې، دا هغه ټول افکار په تسلسل کې چې دی شاه عبدالخالق آزاد صاحب دا کتاب لیکلی دی اور د دې کتاب چې دی مین 8 مقالې دي. دا 8 مقالې مخکې هم شایع شوي دي په مختلف لټریچر کې، خصوصا کوم چې شعور آگهی یو رساله د رحیمیه انسټیټیوټ څخه شایع کیږي، هغه کې دا مقالات شایع شوي دي. بیا دا ته یو مربوطه کتاب اور شکل ورکي اور د دې سره سره آزاد صاحب چې دی دا په مختلف یونیورسټیانو کې لیکچرز ورکوي، خصوصا د معیشت پر موضوع باندې د امام شاه ولی الله دهلوي د افکارو، سیاسي سماجي افکارو په تناظر کې په د پاکستان چې کوم مشهوره یونیورسټیانې دي په هغو کې د لیکچرز ورکړي دي. د هغه قسم د ملتان چې کوم یو یونیورسټي ده بهاءالدین زکریا یونیورسټي، په هغه کې د لیکچر سیریز شوی دی. هغه لیکچر سیریز ته هم په دې مقالات جاتو کې ځای ورکړی دی اور خصوصا په دې بک کې چې دی د کوېسچن آنسر سیشن چې هغه د نن دور او چې کوم ګریجویټ طلبا دي یا د هغو په دې حواله سره کوم اشکالات دي هغه هم ته په دې کې ځای ورکول شوی دی. نو د دې کتاب چې کوم اوله مقاله ده هغه د معاشیات کی اصطلاحات اور معاشی نظاموں کا جائزہ. په نن دور کې خصوصا چې کوم زموږ ګریجویټ طبقه ده، موږ ته په کالجز یونیورسټیز کې کوم چې د کیپیټالیزم سکول اف تاټ دی، د هغه چې کوم معاشي نظریه ده هغه موږ ته ویل کېږي، د هغو معاشي اصطلاحات ویل کېږي، د هغه قسم د سوشلیزم تعارف هم په هغه کې موږ ته کېږي. خو د اسلام چې کوم معاشي نظام دی د هغه معاشي نظام زموږ داسې یو تعارفي سطح تر ذکر خو کېږي خو د هغه یو مربوطه عملی نظام په طور هغه نه ویل کېږي زموږ سټوډنټس ته. نو دا د نن دور ګریجویټ ته او علما ته هم په دې حواله سره چونکې زموږ په یونیورسټي په مدارسو کې هم په دې حواله سره یو معاشي چې کوم
مربوطه سیستم دی د نن دور د تقاضو مطابق هغه نه ورته ویل کیږي. یعنې ګوره انسانیت چې دی لکه په هره شعبه کې چې ترقي کړې ده د هغه ترنګ په معیشت کې تر مختلف مدارجو راتېر شوی دی. اول یو دور و ابتدایي دور د انسانیت ته چې کوم په قدرتي وسایلو باندې انسانانو خپله گزاره کوله. بیا زراعت چې دی زرعي دور ترقي وکړه. بیا د زرعي دور بعد مرکنټایل کوم چې تجارتي دور دی هغه راځي. بیا د تجارتي دور بعد چې کوم دی صنعتي دور راځي. نو صنعتي دور چې دنیا له راځي دا وخت یعنی په 18 16 صدی بعد کې چې په 17ویں صدی کې د مسلمانانو زوال شروع کیږي. او داغه بعد خصوصا په بر صغیر کې مسلمانان چې دغه سیستم ختمیږي او بیا سوکا په ګر دنیا کې د دې سیستم پر ځای یورپین اقوام راځي. یعنی د صنعتي دور د ابتدا سره د یورپین اقوامو دور شروع کیږي. نو د مسلمانانو چې کوم په زرعي دور کې د مسلمانانو رهنمایي کړې وه هغه لټریچر د هغو اصطلاحات هغه خو زموږ په مدارسو کې ویل کیږي. بعد کې چې کوم صنعتي دور راځي بیا د صنعتي دور چې دی هغه سبا د ډیجیټل دور راځي. بیا د ډیجیټل دور بعد نن اے آی دور راځي. په دې دور کې چې کوم کاروباري رشتې کم ټرمینالوجیز په کم حواله سره نوجوان نسل تیارول پکارو هغه التم نه ویل کیږي. هغه کورس نه دی اپډیټ شوی بلکې هغه د زرعي دور د رهنمایي مطابق هغه ته رهنمایي ورکول کیږي. نو دا دواړو طبقو ته د معاشي حواله سره خصوصا د اسلام چې کوم معاشي نظام دی هغه انتهایی معتدل نظام دی. په دې حواله سره معتدل دی. دا ګرد نظامونه په دې بک کې ډسکس شوي دي دا هغو کمپیریزن شوی دی. ګوره په صنعتي دور چې رالی صنعت چې دی پروډکشن ډیر زیات او په پروډکشن کې ډیره ترقي وسوله. بیا چې کوم ډیجیټل دور رالی هغه مزید په دې کې نکار راوستی. پروډکشن ډیر زیات سولو. د پروډکشن سره زیاتېدو نتایج باید دا راوتلی وای. د صنعتي دور نتیجه باید دا راوتلی ولای چې د انسانانو ضرورت د کل انسانیت د مجموعي انسانیت ضرورت باید په انتهایی سهل انداز باندې پوره شوي ولای. مګر دا صنعت چې دی د کپیټالیزم لاس لا ورلی د کیپیټلز لاس لا ورلی. نو کیپیټلز چې دی دا صنعت یا کارخانه یا دا پروډکشن چې دی بجای د انسانیت د اجتماعي مفاد په لار راوستلو د چند خلکو دا د منافع ذریعه جوړه کړه. نو انسانان هم که نن موږ افریقا وګورو که ایشیا وګورو هلته بوک دی هلته معاشي مسایل دي. نو دغه قسم بیا چې دی که موږ هسټري وګورو د کیپیټالیزم هغه خپل اصول چې دی بار بار مات کړي دي. او دا نظام چې دی چونکه یو مین میډ نظام دی دا نظام د خپل اصول باندې کمپرومایز کرتے ہوئے مخته روان دي او د انسانیت مسایل هم نه دي حل کړي. دغه ترنګ د دې په مقابله کې یا د دې په ریاکشن کې سوشلیزم رالی. هغه بجای د یو فرد اجارهداري د سټیټ چې دی هغه د دولت د کنټرول او د معاشي نظام کنټرول په لاس کې واخیستی. دا د دواړو نظامو د 300 کاله یا 250 کاله که موږ هسټري وګورو نو د انسانیت مجموعي مسله نه ده حل کړې. نو انسانیت نن هم د دې تقاضا کوي چې یو داسې نظام راسي چې د کل انسانیت چې هغه د ګرد انسانیت احترام کوي او د کل انسانیت د اجتماعي انسانیت معاشي مسایل حل کوي او معاشي وسایل چې دي هغه داسې تقسیم کړي او په داسې کار راوړي چې په دنیا کې بلا تفریق مذهب رنګ نسل د کل انسانیت چې دی معاشي مسله ورحل کی. دا نظام چې دی دا هغه قدرتی نظام اسلامی نظام دی چې هغه دا چیلنج پر کولای شي. نو دا زموږ اهمه ذمہواری ده چې په دې نظام موږ ځان خبر کو. دا کتاب وایي په دې کې د معاشیاتو پر اهمیت باندې چې د ډیر خبره شوې ده. د معاشیاتو چې کوم ابتدایي ادوار دي هغه ډسکس شوي دي. د اقتصادیاتو چې کوم لغوي معنا د معیشت چې کوم په قرآن کې استعمال شوی دی دا لفظ او په احادیثو کې استعمال شوی دی. د دې مکمل تعریف او د دې اهمیت چې دی په دې اوله مقاله کې بیان شوی دی
او دغه قسم چې کوم ټرمینالوجیز دي یعنی معاشي اشیا چې دي ګوډز چې دي او دغه قسم کم چې دغه تعریف شوی دي او د معاشي اشیا چې کوم اقسام دي یعنی دولت چې دی سرمایه چې شته که زه دلته لږ د دې وضاحت وکړم موږ په عمومي انداز کې دولت او سرمایه تقریبا په یو ټرم کې استعمالیږي حالانکه دولت چې دی ویلت چې دی هغه هر هغه شی چې په هغه کې یو انسان په یو قدرتي شي کې افاده راولي یوټیلیټي راولي فار ایگزامپل ځنګل ولاړ سي درخت مات کې لرګي جوړ کې دا لرګي سه کرسي جوړ کې دا ته دولت ویل کیږي دا کرسي که زه کور ته استعمال کم که زه خپل د ذاتی استعمال د پاره استعمال کم و دې ته څه ویل کیږي ویلت ویل کیږي دولت ویل کیږي اوس که دا هغه کرسي زه په بازار کې خرڅوم د ګټې د پاره استعمالوم یا د کرایې د پاره استعمالوم و دې ته کیپیټل ویل کیږي سرمایه ویل کیږي نو پورا د کیپیټل د سرمایه او د یوټیلیټي د افاده چې کوم د لکه ما چې افاده مینز محنت کول په یو قدرتي شي کې یوټیلیټي راوستل لکه ما چې مثال درکړي دغه قسم دلته قانون سکل افاده یا لا اف ډیمینشنګ یوټیلیټي هغه تفصیلی بحث کړی دی چې افاده چې دا د دې قانون چې دی هغه چې په مارکیټ کې د یو شي چې دی ډیماند زیات نو داغه سره د پرایس زیات قیمت زیات او په مارکیټ کې چې د یو شي ډیماند کم سي نو داغه سره داغه پرایس چې دی هغه کم سي دا یو قانون دی هغه دلته ډیسکس شوی دی داغه قسم کوم د پروډکشن اف ویلث دی یعنی د دولت چې کوم پروډکشن دی داغه په دې کې ذکر شوی دی او عاملین پیدایش دولت چې کوم ما مخکې ذکر کړ عاملین پیدایش دولت چې دی هغه څلور دی داغه څلور سره چې کوم دی دلته ذکر دی یعنی د سرمایه‌دارانه نقطه نظر نن چې کوم معاشي نظامونه وایي پاغه کې عاملین پیدایش دولت څو دي هغه څلور دي چې پاغه کې ځکه د زمين مهنت دی سرمایه ده تنظیم دی ارګنایزیشن دی د دا څلورو سره ذکر داغه تفصیل پدې کې ستا او داغه عاملینو پیدایش باندې بیا په نیکسټ چپټرز کې هغه له موږ د دې مکمل تفصیل ورکړی دی چې دا عاملین پیدایش چې کوم سرمایه‌دارانه نظام جوړ کړی دی د کوم مقاصد لپاره جوړ کړی دی او اصل عاملین پیدایش په اسلامي نقطه نظر سره دوه دي سرمایه او مهنت ولی ځکه چې دا سرمایه‌دارانه نظام چې دی دا څلور پیدایش دولت په دې باندې جوړ کړی دی چې هغه چې کوم انکم راځي د پیدایش څخه هغه ګرد خالی سرمایه‌دار اخیستل غواړي نو هغه دا ته د څلور شکل ورکړی دی ځکه چې دا هغه خو یو قدرتي شی دی په هغه چې ګور هر هغه شی چې په هغه کې تا افاده نه راوستلی یوټیلیټي نه راوستلی هغه ته پرسنل یعنی ذاتی ملکیت ته چاته نه ورکوي قدرتي شی چې دی هغه د قدرت دی هغه د ګرد انسانیت د مفاد لپاره دی چې پر دې باندې یو څوک کار وکړي افاده کې راولي په خپل قبضه کې راولي بیا د هغه ذاتی ملکیت بیا د پر هغه باندې رنټ اخیستی سي دغه معاوضه اخیستلی سي نو چونکې سرمایه‌دارانه نظام چې دی هغه زمین چې هغه د دې چې کوم دی رنټ کرایه دغه هغه مالک اخلي بیا دغه قسم تنظیم چې دی هغه سرمایه‌دار چې دی هغه خپل ځان ته حصہ اخلي او دغه قسم مهنت یو خاطه سلو زمین سلو سرمایه سوله او تنظیم سو دا درې سره حصے سرمایه‌دار خپل ځان ته کشیشت نو دا یو غیر فطری عمل دی د لوټ کسوټ د پاره دا څلور عاملین پیدایش چې دی سرمایه‌دارانه نظام جوړ کړی دی او مهنت چې دی هغه ته یو حصہ ورکي او هغه حصہ په باره کې سرمایه‌دارانه نظام دا اصول یې شي دي چې په مهنت کې بارګینینګ پاور نست نو لہذا د مهنت چې کوم معاوضه ده هغه به تر ټولو کمي او د پدې کې د مهنت چې دی هغه استحصال کیږي دغه قسم بیا چې کوم د پیدایش دولت بعد دویم چې کوم اهم دغه دی هغه تقسیم دولت
د دې مکمل چې پروډکشن اف ویلث وصول اوس د هغه ډسټریبیوشن چې دی هغه تقسیم چې دی چې په معاشره کې داسې تقسیم سي چې د ګردو انسانانو چې کوم معاشي ضرورت دي هغه پرسي هغه باندې په دې کې مکمل تفصیل دی. او زر چیش دی منی چې کوم منی موږ ته د منی خپل یو هیستوري ده چې په اول دور کې داسې د آلای تبادله ته زر وایي. آلای تبادله یعنی چې ته یو دوه شان ګوره یو محنت وکړي کرسي یې جوړه کړه بل محنت وکړي ټیبل یې جوړ کړي بل محنت وکړي کاشتکاري یې وکړه. اوس کاشتکار څنګه خپل د ضرورت پر کولو دپاره کرسي واخی او صنعتکار چې دی یا کارپینټر چې دی هغه خپل د ضرورت لپاره زری اجناس واخی. مخکې به اول سر کې په باټر سیستم باندې دا تبادله کېدله کرسي به ورکه زری اجناس به اخیستل. آهسته آهسته زر په دې کې مشکلات ولو نو منی چې دا اول واره پیسیا د دې لپاره استعمال دي بیا د چمړې سکیم استعمال شوی دي او مختلف دور تیر شوی دي. آهسته آهسته انسانیت د نتیجې ته ورسېدی چې سونا چاندی په وجود کې رالو نو دوی زر دغه څه جوړ کړ هغه مبادله د تبادله د لپاره چې کوم دی هغه استعمال کوي. په دې کې دغه ترنګ د منډي چې کوم تصور دی ګوره منډي هغه ځای ته ویل کېږي چې چیرې سامان راسي یو خریدار موجود وي او یو فروخت کننده موجود وي نو هلته سودا کېږي اخیستل کېږي. مګر په جدید اصطلاح کې منډي چې دا ګوره اوس موږ په دغه کې میډیا باندې اورو چې هندوستان یو غټه منډي ده ولې د هغو آبادي څو ده یو عرب. هر هغه علاقه چې په هغه کې خرید و فروخت کېږي هغه ته منډي ویل کېږي په جدید اصطلاح کې. د هغه قسم قیمت دی پرایس دی یعنی پرایس چې ته ویل کېږي طلب و چې ته ویل کېږي ډیمانډ چې کوم موږ ته وایي. د هغه ترنګ قانون طلب چې دی لا اف ډیمانډ قانون رصد چې دی لکه موږ چې اول قانون ثقیل افاده وایي د هغه قسم قانون رصد چې بیا کم دی هغه د دې الټ دی. یعنی کم وخت چې په مارکیټ کې د یو شي قیمت زیات سي د هغه د کم وخت چې په مارکیټ کې رصد زیات سي د هغه قیمت کمیږي او کم وخت چې په مارکیټ کې رصد کم سي د هغه شي قیمت چې زیاتیږي. نو دغه قسم قانون رصد دی لا اف سپلای ده او دلته د بینک و چې ته ویل کېږي ګوره نن بینکاري دور دی په ګرد دنیا کې د بینک کنسپټ دی بینک مین تعریف چې دی او د دې تاریخ چې دی بینک چې د بینک په تعارف کې دلته مکمل لیکل شوي دي چې چیرې چې د قرضو کاروبار کېږي یعنی یو سړی خپلې پیسې یوسي په بینک کې کښېږدي بینک ته په قرضه ورکړي پر هغه پر بنیاد انټرسټ سود اخلي او بینک بیا دا پیسې و بل چاته په سود ورکړي بینک دغه څه په قرضه ورکړي دغه څه سود اخلي. دې ته د بینک مین تعریف دی او بیا د بینکو مختلف تفصیلات دي کوم چې اسلامیک بینکاری ده په لاست چپټر کې پر هغه باندې سراسل بیس دی. د هغه قسم صرف دولت چې دی یعنی د دولت خرچ او په دې حواله سره چې کوم ټرمینالوجي دی د اسلام چې کوم کنسپټ دی هغه په دې کې بیان کړی دی. د اسلامی معاشیات چې کوم بنیادی اصطلاحات دي یعنی هغه په دې کې ډسکس شوي دي کوم چې زموږ ما درته ویلې کوم پخواني علوم دي چې هغه په زري دور کې لیکل شوي دي د هغه اصطلاحات دلته مکمل تفصیل او د نن دور په لینګویج کې چې دی هغه لیکل شوي دي او هغه اصلاحات که د پیدایش دولت په حواله سره دي که د تقسیم دولت په حواله سره دي که د تبادله دولت په حواله سره دي که د صرف دولت په حواله سره دي دا ټول او د هغه قسم اوزان یعنی وزن کېدنګ چې کوم معیارات دي هغه دلته تاریخي طور ډسکس شوي دي او کوم چې د معاشیاتو بنیادی شعبې دي زراعت دي صنعت و حرفت دی تجارت دی د دې مکمل دلته ډسکس کړي دي لیکلي دي چې هغه یعنی د یو قوم د پاره دا چې کوم بنیادی شعبې دي
هغه څونه ضروري دي، په دې کې پروګرس ترقي څونه ضروري ده، او د دې شعبو څه انکار چې دی هغه د قومو څومره نقصان دي او قومونه څونه شاته بیایي، د دې مکمل تفصیلات دي. او د معاشیاتو چې کوم اهم ادوار دي، لکه په اول سر کې چې ما وویلې چې یو دور ولو د قدرتي وسایلو دور و، چې قدرتي وسایل به خلکو ښکار کاوه یا به په قدرتي غارو کې اوسېدل یا به د قدرتي جانورانو څخه افاده هغه دور دی. بیا انسانانو چې دی په ترقي وکړه زرعي دور لرالو، د مځکې سه افاده یوټیلیټي کې واچوله او زراعت ته ترقي ورکه. بیا مرکنټایل دور راځي چې تجارت ته ترقي ورکه، بیا صنعتي دور راځي، بیا ډیجیټل دور راځي. او د هغه قسم په دې بوک یو اهم پارت چې کوم دی هغه د نظام های معیشت، یعنی دلته د فیوډالیزم چې کوم فیوډل دور ولو چې هغه د 11وی صدي څخه تر 16وی صدي څخه په یورپ کې چې کوم فیوډالیزم تیر شوی دی دغه مکمل تفصیلات چې یو فیوډل دور چونکې هغه زرعي دور ولو، په زرعي دور کې د مځکې غټ اهمیت ولو، دغه مځکې د اهمیت پر بنیاد باندې کوم چې د روم سلطنت ولو یا د یورپ چې کوم اقوام ولو هغه چې کوم سیستم جوړ کړي د فیوډالیزم، فیوډل لارډز چې ورته ویل، هغه مځکې په غټې غټې مځکې په قبضه کې ساتلې، شهنشاهانو به ډېرې غټې مځکې ولې، پر بر اعظمو به مشتملې ولې. بیا هغه مځکې به هغه چې د ورکرز تقسیم کړی ولو چې هغه غلامان به کې ساتل، او دا مځکې چې به خرڅولې د هغه سره به انسانان هم خرڅول. دا څنګه یو داسې استحصالي نظام د هغه ګرد بیکګراوند او ظالمانه کردار په انساني سماج کې د هغه تفصیلات دي. بیا د هغه فیوډالیزم څنګه چې تجارتي دور رالی، په مرکنټایلیزم کې د زیاده سے زیاده زر اکټا کولو د پاره، زیاده منافع خوري د پاره څنګه دا دور ولو. بیا دغه تر کیپیټالیزم چې کیپیټل سرمایه چې کوم د هغه چې په وجود کې رالی، بیا د هغه نظریات، بیا د هغه قسم د کیپیټالیزم چې کوم په دنیا کې استحصال او جبر او د مهنت سره قسم ظلم پر خلکو وکړي، او یو طبقه چې د هغه خوشحاله سوه، باقي ګرده انساني معاشره چې د هغه د بوکو د استحصال شکار سوله. بیا د هغه په ریاکشن کې په یورپ سماج کې سوشلیزم پیدا کیږي. بیا د سوشلیزم چې کوم فکر او فلسفه ده د هغه په لاست چپټر کې ذکر راځي، او د دې په مقابله کې د دې نظامو د اسلام چې کوم اقتصادي نظام دی هغه څرنګه یو فطري نظام دی، او هغه څرنګه د ګرد اجتماع د ګرد انسانیت د ترقی د پاره یو مربوطه نظام ورکوي. دغه بنیادی تعریف دی. او دغه قسم مخته د یورپین معاشرې چې کوم دي د هغو چې کوم معاشي افکار او نظریات د هغو د ارتقا جایزه ده. د هغه قسم لکه کوم چې ما ترتیب وایي چې د فیوډالیزم د ارتقا ده، او بیا مرکنټایلیزم په دور کې سره قسم د دې ارتقا ده، او د فیوډالیزم په دور کې د یورپ د سماج کوم بنیادی د شهنشاه کوم رول ولو، د هغه چې کوم مذهبي پیشوان ولو، د پوپ د هغه کوم رول ولو. په اول سر کې د هغو پوپس څرنګه د هغه د فیوډلز حمایت کاوي، او د هغو د پاره یو قسم سهولتکار جوړ سو، او پر انساني سماج باندې د فیوډالیزم د امپلیمنټ کېدو کې څنګه سهولتکاري وکړه. او په دویم سټیج کې داغه پوپ چې دی دا په دې نظام کې څنګه شریک سلو، او د دغه فیوډالیزم حصہ سو چې د پوپ هم ډیر غټ جاګیرونه سلو، او د دې استحصالي نظام حصہ سلو. د یورپ چې کوم دا هیستوري د هغه باندې مکمل دلته تفصیل دی. او بیا په مرکنټالیزم دور په حواله سره دغه ترنګ بیا چې دا نوی دور ته ځي، کیپیټالیزم په دور کې څرنګه داخليږي، او د دې په ریاکشن کې بیا سوشلیزم څنګه راځي، او د سوشلیزم چې کوم مکمل تاریخي پس منظر دی چې اول وار
سوشلیزم چې کوم د کمین په نوم باندې چې په امریکا کې سوسایټیانې جوړې شوې، په فرانس کې جوړې شولې، په برټن کې جوړې شوې، د هغه ټوټل هسټري ده. او بیا څنګه مارکس چې دی هغه په 1770 کې او په دهایي کې تقریبا څنګه دې ته یو مربوطه د نظام شکل ورکړي، داس کیپیټل یې ولیکي، او دغه چې کوم د انفرادي ملکیت څخه په هغه کې انکار دی او په هغه کې د مذهب څخه انکار دی، هغه بنیادونه پر هغه باندې مکمل ډسکشن دی په دې کې. بیا د دې کتاب چې یو اهم حصہ ده هغه مقاله نمبر 2 ده. په دې مقاله کې چې د قرآن چې کوم اصول معاشیات کوم چې مولانا حفظ الرحمن سهروي صاحب د یو باقاعده د اسلام چې کوم تاریخي یو معاشي نظام را تیر شوی په 1000 کال کې د هغه ټوټل په تسلسل کې چې کوم د اسلام 4 معاشي اصول دي د قرآن او حدیث پر وړاندې کې هغه چې دی په دې مقاله کې مفتی عبدالخالق آزاد صاحب ډسکس کړي دي چې په هغه کې د صالح معاشي نظام ضرورت او اهمیت، صالح معاشي نظام بنیادی اصول او د صالح معاشي نظام چې کوم فواید او ثمرات دي او د دې منشا او مقصد دا ټول چې دی په دې کې تخکړی دی. په هغه چې کوم زه د دې مختصر نوم کواخم چې هغه اول اصول چې دی حق معیشت میں مساوات. د دیگر د تفصیل په دې کې لانګ دی، زه د دې مختصر خبره کارین سره شیروم چې ګور خدای پاک چې دی هغه انسانانو ته دومره وسایل ورکړي دي. خدای پاک خپل په قرآن کې د دې ذکر کوي چې ما یو هم داسې جاندار نه دی پیدا کړی چې ما دغه د رزق بندوبست نه کړی، او دومره وسایل دي چې تر قیامت پورې به چې څه انسانان پیدا کیږي د دنیا لرازي، خدای پاک په دې دنیا کې د هر قوم د پاره چې په هر خطه کې اوس دونه وسایل ریشي دي چې د هغه دور د سټینډرډ مطابق هغه په هغه باندې ژوند تیر کړي. یعنی مثال کے طور پر په نن دور کې هر قوم چې دی خدای پاک دونه وسایل ورکړي دي چې د 21وی صدی د سټینډرډ مطابق د ژوند په تیرولای شي. اوس په دا وسایلو کې چې خدای پاک پیدا کړي دي په دا کې ګرد انسانان شریک دي. بیا چې کوم انسان و دې ته حق معیشت میں مساوات وایي چې په دا خود قدرتی وسایلو کې ګرد انسانان شریک دي. بیا د هر انسان مهنت دی، داغه مهارت دی، داغه پروفیشنالیزم دی، داغه دلچسپی ده چې هغه څونه مخته کې کړلای شي. دا د اسلام معاشي نظام اول اصول دي چې په حق معیشت کې مساوات. د دې په مقابله کې کوم کیپیټالیزم وګورو هغه چې دی په حق معیشت کې مساوات نه قبلوي. ګوره چې په حق معیشت کې ته مساوات قبول نه کې نو و انسان ته د پروګرس مواقع نه ملاوي شي. یعنی تب مساوات ورکه پاک معیشت کې داغه بعد دار انسان مهنت دی چې هغه مخته ځي. او د دې په مقابله کې د کیپیټالیزم په مقابله کې چې کوم سوشلیزم راغلی هغه بیا په انفرادي ملکیت څخه انکار دی. او چې د انفرادي ملکیت څخه انکار وکړي بیا د انسان صلاحیت، د انسان مهنت، د انسان دلچسپي هغه وهل کیږي. نو هغه افراط او تفریط سول. اسلام چې دی هغه په حق معیشت کې د مساوات قائل دی چې خدای پاک چې کوم وسایل پیدا کړی دي په دا کې د ګوردو انسانانو مساوي حق دی او د دې به داسې پر عادلانه تقسیم کیږي چې و دې وسایلو ته به د هر انسان اکسس وي. انسان به د دې وسایلو څخه نه کټ اپ کیږي. محروم المعیشت انسان به نه پاتېږي چې داسې یو انسان چې هغه ته د ترقۍ ګرځه مواقع نه وي. اوس فار ایگزامپل د دې حق معیشت د مساوات پر بنیاد که زه یو عام مثال درکم، ګوره که یو داسې انساني چې هغه ته ګرځه و سکول ته اکسس نه لري و تعلیم نظام ته دونه ورته مهنګه کې چې هغه ته ګرځه دی اکسس نه لري، که دی څوک هر څوک ذهین وي، که دی هر څومره اکیډمیک دلچسپي لري دی مخته نسي تللی. ولې د ده رسایي نشته، د ده یو اعلی ښه کوالټي ایجوکیشن ته رسایي نشته، دی به څرنګه کریټیو جوړېږي، دی به څرنګه مخته ځي. د هغه قسم حق معیشت کې مساوات دا د اسلام انتهایی عادلانه اصول دی. د دې په مقابله کې چې د کیپیټالیزم اصول دی هغه انتهایی ظالمانه دی. او د سوشلیزم چې کوم اصول دی هغه جذباتي دی او هغه چې دی
هم په دې حواله سره د افراد تفرید شکار دي. نو په دې حواله سره په دې کې مکمل تفصیل دی د حق معیشت د مساوات په حواله سره او دا غیر قسم د اسلام چې کوم د قرآن او د حدیث په رڼا کې د حق معیشت د مساوات په حواله سره دلایل موجود دي. دویم چې کوم اصول دی د اسلام د هغه د درجات معیشت میں فطری تفاوت ګوره چې په حق معیشت کې د مساوات حق و ټولې سوسایټي ته میلاو سي د هغه بعد لکه ما چې اول وویل چې د انسان پروفیشنلیزم دی د انسان مهارت دی د انسان دلچسپي ده چې څوک څونه خپل په فیلډ کې پروفیشنلی ماهر وي هغه ته به د ترقۍ مواقع نو اسلام دلته څونکې یو فطري نظام دی هغه درجات معیشت چې دی هغه لو کړي دي د دې په مقابله کې نو ظاهرت په دې کې معیشت هم ترقی کوي او دا د انساني فطرت هم دا تقاضا ده چې باید د انسان مهارت او د انسان چې کوم دلچسپي ده د انسان چې کوم د ترقی خواهش دی هغه نسي کرش. د دې په مقابله کې سوشلیزم چې دی یا کمیونیزم چې دی هغه د درجات معیشت انکار دی هغه چې دی د معیشت کې درجات نه مني هغه د ذاتی ملکیت څخه انکار کوي. نو دا چې دی فطری نظام نه دی او د دریم نظام چې بیا کوم دی هغه انتهایی ظالمانه دی په دې اصول کې کیپیټالیزم هغه چې دی د لامحدود دغه چې کوم دی ذاتی ملکیت تصور ورکوي چې هغه هم د انساني سوسایټي د ترقی او د معاشي نظام د بربادی سبب جوړ شي چې د لامحدود درجات تصور ته ورکې نو په هغه کې استحصالي کردار لوټ کسوټ او دا تصورات چې راځي چې هغه پریکټیکل په کیپیټالیزم کې نن دنیا چې دا هغه فیصي. څلورم اصول چې دی هغه سرمایه او مهنت میں عادلانه توازن یعنی دا د اسلام چې کوم دریم اصول معاشیاتي دا د اسلام چې کوم معاشي نظام دی دا هغه د برتری او دا هغه د انساني د فطرت مطابق د لیدلو چې دی په دې کې تصور دی او چې سرمایه چې دا هغه یو سپورټیو کردار دی او مهنت ته خپل پر معاوضه ملاویږي او دا چې کوم تقسیم دی د دولت دا په عادلانه بنیادو باندې په توازن باندې وي او دا غره قسم چې کوم د اسلام چې دی په دې کې دا بیا کټ کاپی کیږي او یعنی په دې کې زما صدا یو شی ویر د اسلام چې کوم دریم اصول معیشت دی هغه احتکار او اقتناز ممانعت دی. د احتکار او د اقتناز یعنی کوم چې مشته په نن دور کې ذخیره اندوزی ورته وای احتکار چې دی هغه د اجناسو ذخیره اندوزی یعنی پر اجناسو باندې کنټرول ساتل دا ته احتکار ویل کیږي. اقتناز چې دی هغه د زر ذخیره اندوزی پر زر باندې کنټرول حاصلوان هغه ته اقتناز ویل کیږي. نو اسلام چې دی هغه یو فطری نظام دی هغه د دې ممانعت کړی دی چې نه به اجناس چې دی پر هغه به یو فرد یو طبقه کنټرول نه حاصلي چونکه اجناس باندې مهنت د دې لپاره کیږي خدای پاک د دې لپاره پیدا کړی دي چې د انسانانو ضرورت په پرس او په اسانه طریقه په پرس که یو څوک د زیاده منافعخوري د پاره پر اجناس باندې کنټرول وساتي داغه سه یو خو انساني سوسایټي د غذایی کمی شکار پاتېږي او دویم چې دی زیاده انسانانو ته اجناس ته اکسس مشکل سي او انسانیت چې دی د غذایی کمی شکار د غربت شکار او کم چې د اجناسو قیمتونه دي هغه چې دی آوټ اف کنټرول کیږي. نو دا اسلام چې دی د دې ممانعت کی جبکې کیپیټالیزم چې دی هغه دا ته د زیاده منافع ګوروای او دا انسانانو مشکل چې دی یا د انسانانو ضرورت داغو مرونه مد نظر نه دی بلکې زیاده منافع خوري چې موږ پر اجناس کنټرول وساتو او د زیاده منافع خوري ذریعہ جوړ چونکه اسلام معاشي نظام د دې لپاره ورکړی دی چې د انسانانو ضرورت په ښه طریقه پرسي هغه مطمئن سي داغه کریټیو ابیلیټي پروموټ سي او هغه د انسان پیدا شوی د کوم مقصد لپاره دی چا پیدا کړی دی د
خپل سوسایټي ته اجتماع ته ټایم ورکړي، خپل بچانو ته ټایم ورکړي او د الله سره تعلق جوړ کړي چې د معاشي ضرورت په اسانه طریقه پرسي. جبکې کیپټالیزم چې دی هغه د زیاده منافع په چکر کې و دې ته الو کړی او د هغه قسم اقتناز زر کنټرولونګ دا په اسلام کې بالکل د قرآن آیات دی چې داسې نه چې دا سوسایټي کې چې د زر چې کم گردش دی دا په یوه طبقه کې منجمد دی. او که نن موږ د کیپټالیزم په دې حواله سره دغه وګورو، نتیجه وګورو، د ګردې دنیا پر دولت یا پر سرمایه د 400 خاندانو قبضه، یعنی دولت چې دی هغه د یو انتهایی محدود د 1% طبقې په منځ کې چې دی منجمد است او کل انسانیت چې دی د دې دولت څخه محروم است. 5% دولت چې دی هغه د 95% انسانیت کې ګرځي او 90% چې دی هغه په 400 خاندانو کې منجمد است. نو دا ډیر الارمینګ دی او د څلورم چې کوم اصول دی د اسلام د معیشت سرمایه او مهنت عادلانه توازن پر هغه باندې ما تفصیل وکړي. او د دې کتاب چې کوم درېمه مقاله ده هغه د حدیثو په رڼا کې د معاشي مهنت اهمیت او د هغه عظمت په دې حواله سره چې کوم دي 40 احادیث په دې کتاب کې را جمع شوي دي چې هغه د مهنت د پروموټ کېدو دپاره او د مهنت د قدر او د مهنت د عظمت دپاره چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم احادیث دي هغه را جمع شوي دي. خصوصا په هغه کې دا یو احادیث ما مخکې ذکر کړی، نن بیا ذکر کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې داود علیه السلام چې دی هغه خپل د لاس کمای خوړل، هغه چې دی داسې صنعتي شعبه اختیار کړې وه، داسې مهنت یې کوي. حالانکه داود علیه السلام د خپل دور حکمران دی مګر د چې کوم خپل انفرادي ضرورت پوره کول هغه خپل د لاس په کمایي باندې پوره کول. د هغه قسم حضور صلی الله علیه وسلم خپل باره کې ویلي دي چې ما مهنت کړی دی، ما مزدوري کړې ده، ما خپل ضرورت پوره کړي دي، ما د قریشو وزې چې دی هغه په معاوضه باندې کتلی دي، په هغه باندې ما خپل ځان ساتلی دی. یعنی د مهنت قدر او قیمت او د هغه عظمت انتهایی ضروري دی. د کیپټالیزم چې دی هغه د مهنت دغه کړی ده، حوصله شکني کړی ده. مهنت حوصله شکني چې وسی نو د یو خو انساني پروډکشن کم سی، بیا د مهنت چې دی هغه د انسان پر رویو باندې هم غټ اثرات دي. ځکه اسلام چې دی هغه یو پرفیکټ دین دی، هغه انسان و داسې په معیشت کې هم و انسان ته داسې هدایات کړي دي چې دغه څه د انسان په پرسنالټي ګرومینګ کې چې دی ډېر غټ کردار دی. نو د مهنت چې دی هغه دلته د عظمت پر بنیاد 40 احادیث په دې کتاب کې دا انتهایی دلچسپ دي او باید ځوانان په دا ووایي او موږ ګرد سټډي کو او دغه مطابق زموږ ځوانان چې دی مهنت چې دی دغه د عظمت پر بنیاد په سوسایټي کې مهنت وکړي. په هر شعبه کې د پروفیشن دی په هغه کې باید مهنت وکړي، د خپل کورنۍ ژوند دی په هغه کې باید مهنت وکړي، کوم چې قومي ژوند دی په هغه کې باید مهنت وکړي، سټرګل وکړي، کوشش وکړي او د هغه قسم په ګرد انسانیت کې موږ مشترکات سره لرو، په هغه حواله سره باید موږ مهنت وکړو او د مهنت پر عظمت پر بنیاد موږ کار وکړو. او په مسلم پیریډ کې د مهنت د عظمت پر بنیاد انسانانو چې هغه پروفیشنز اختیارول او هغه خپل په پروفیشن کې چې ډیر کریټیو ول هغه پر دې بنیاد ول. زه د دې یو مثال در کوم. فار ایگزامپل انګریز چې بر صغیر لرالی هغه چې دلته د دې ځي د ټیکسټایل یا د دې ځي چې کوم کپڑا والا د کپڑا سازي چې کوم صنعت د انګریز صنعت د دې مقابله نسو کوي. هغه هر څو کوشش وکړي چې د بر صغیر چې کوم مقامی صنعت د ټیکسټایل هغه فیل کی، خو هغه په دې نسو فیلولی چې دلته چې کوم خلکو کپڑا جوړول هغه په دا نیت جوړول چې څونکې دا کپڑا چې دا په دې کې خلک لمنځ کوي، په دې باندې خلک خپل سطر پټوي، دا د ثواب کار دی او هغه د ثواب په نیت د الله د راضي کېدلو په نیت دا جوړول، چونکه هغه ته منافع خو ملاوېدله مګر دا هغه نیت چې ته په دا نیت باندې یو شی جوړې په دون ستا
عقیدت ورسره وي ظاهره ده په هغه کې ته دونه کریټیو سي ته دونه پروفیشنل سي چې هغو داسې کپړه جوړوله چې کوم یورپین د دې په مقابله کې جوړول هغه د دې مقابله نه سو کوی د هغو مشتي تفصیل په هسټري کې شته چې د یوه ماچس په ډبي کې پخوا د ماچس داسې غټ ډبي راکړل اوس خو ګرد کشمي سولو دا یو چار په دې کې به یو تان کپړه راکړه دونه نفیسه کپړه به د دنیا چې کوم شاهان ولو د دنیا چې کوم شهزادګانې ولې هغو به اخیستل د هغو دونه په دنیا کې ډیمانډ نو هغه دوی مقابله نسو کولی بیا د دې د ورکرز ګوتې کاټ کړل او هغه په جیلو کې واچول هغه د خپل سند څخه کټ اپ کړو دا هغه پر ځای باندې چې دی دغه راوست خپل سند کوم چې ټیکسټایل صنعت د انګلند څخه امپورټډ کپڑا ول هغه دلته د دې مقامي صنعت فیل کړ او د دې کتاب چې کوم څلورمه مقاله ول د هغه د سرمایه او مهنت می عادلانه توازن کوم چې په اصول معیشت کې موږ ول هغه اصول معیشت دلته مکمل یو دغه ورکول سوی دی باب ورکول سوی دی یا مقاله ورکول سوی دی د دې مکمل تفصیل په دې کې دی چې سرمایه چې دغه کم تعاوني کردار دی په پروډکشن کې اور د مهنت چې دی هغه مین کردار دی په پروډکشن کې د سرمایه تعاوني کردار دی د مهنت مین کردار دی اور دا دوه چې دی مین عاملین پیدایش دی اور تقسیم دولت باید دا دو مین عاملین پیدایش پر بنیاد وس نو دا عدل دی کده دې ساټ کر وس بیا ظلم دی بیا افراط او تفریط اوس کوم کیپټالیزم سټډي کو یا سوشلیزم سټډي کو هغه دواړه د دې افراط او تفریط شکار په دواړو کې د مهنت او سله شکنی ده په کیپټالیزم کې په دې وجه ده چې حالت ګرد کوم تقسیم دولت کې هغه مین پرایورټي ودا درو شان تور کړي اول سرمایه دویم رنٹ زمین ته ورکړی دی دریم تنظیم ته ورکړی دی نو او مهنت ته چې دی هغه د بارګینینګ پاور نه هونه وجه سره کم سے کم حصہ ورکړی د دې حوصله شکنی سوی ده د مهنت د حوصله شکنی چې ده دا غیر فطری ده دا د انساني نفسیات هم تباہ کی پروډکشن هم خرابوي او د معاشي ترقی چې ده هغه هم خرابوي ځکه موږ ګورو چې دا 200 کال سه کپټالیزم پر دنیا دی هر 10 کال بعد پدې کې دغه راځي بحرانونه راځي دا غیر فطری دا دی او دغه قسم کوم سوشلیزم په دې حواله سره ډیسکس کو هغه په یو دغه کې د ذاتی ملکیت د انکار پر بنیاد د مهنت حوصله شکنی کړي ګوره چې تا ته په یو خپل پروفیشن کې د ترقی مواقع نه د درجاتو انکار نو ظاهره ده بیا دا کمزوري راځي ځکه هغه پر دې اصول باندې کمپرومایز کړی دی اسلام چې کوم اصول ورکړي دي هغه یو اصول باندې کمپرومایز تر اوسه نه دی سوی دا د دې دلیل دی چې دا فطري نظام دی او دا چې دی ښه نظام دی او د دې کتاب چې کوم 5مه مقاله ده هغه د دین کې معاشي نظام کې د مهنت قدر او اهمیت یعنی دا بیا د هغه سره مربوط دی چې د مهنت کم قدر دی کم اهمیت دی په اسلام کې د امام شاه ولی الله دیلوی رحمت الله علیه چې کم اصول لس بیان کړي دي هغه په دې کې ور کړي دي او د دې کتاب چې کوم 6مه مقاله ده هغه د امام شاه ولی الله دیلوی رحمت الله علیه چې کوم نظریه معیشت ګور امام شاه ولی الله دیلوی رحمت الله علیه چې دی هغه په داسې دور کې پیدا شوی دی چې د مسلمانانو د زوال ابتدا شروع کیږي یعنی دا اورنګزیب عالمگیر په اخر دور کې په 1703 کې د پیدایش دی او دا بعد زوال شروع کیږي یعنی د عروج هم لیدلی دي او زوال هم ویني اوس په داسې دور کې چې دی د قومو نظریه مدون کیږي نو امام شاه ولی الله دیلوی رحمت الله علیه د مسلمانانو چې کوم زر کاله تیر شوي دا زر کاله دور په رڼا کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې د مسلمانانو د برته رینیسنس د پار فکر مدون کوي یعنی شاه صاحب خپل وایي چې ما د مجدد الفسانی رحم الله چې کوم کار شروع کړی دی هغه ما تکمیل ته ورساوه او د چې دی په دا دور کې ګوره د یو فکر په دې وجه هم په دا دور کې مدون کیږي چې بیا د غلامۍ په دور کې فکر نسی مدون کېدلی ولې د غلامۍ په دور کې چې څه مفکرین پیدا کیږي
پر هغه باندې د مسلط نظام اثرات که موږ په غلامي دور مفکرین وګورو که مسلم مفکرین دي پر هغه باندې د کپیټالیزم اثر پر هغه باندې به د سوشلیزم په سوشلیست ملکو کې چې مفکر د هغه اثر وي او که په کپیټالیست ملکو کې د هغه به خپل اثر نو د امام شاه ولی الله نظریه چې د پیور نظریه په دې ده چې په دا دور کې کپیټالیزم چونکې هغه اوس ابتدا شروع کېدله هغه هم نه ولو سوشلیزم ګرځونه سوشلیزم خو د شاه صاحب څخه 50 کاله بعد 40 کاله بعد داس کپیټل چې دی مارکس لیکي نو دا چې دی پیور نظریه ده او پر دا نظریه به د مسلم سوسایټي بیرته رینیسنس کیږي دا هغه مکمل تفصیل دی په دې کې چې د امام شاه الله دیلوي رحمت الله علیه حیثیت دا هغه نظریه او هغه چې کوم حجت الله البالغه په 1733 کې لیکلې ده همات یې لیکلې دي په 1735 کې د مارکس ډېر مخته هغه چې کوم دا اصول او د معیشت اهمیت او داغه سره سره د کپیټالیزم چې کوم بانی دی اډم سمیت د هغه د شاه صاحب 50 کاله بعد په دې کې زه یو کرکشن کوم اډم سمیت چې دی 50 کاله بعد د شاه صاحب دولت اقوام لیکي او مارکس چې دی هغه خو 100 کاله بعد چې دی دولت دغه داس کپیټل لیکي نو د دې مکمل تفصیل دی د شاه صاحب چې کوم فکر او فلسفه ده داغه چې کوم تجدیدي کردار دی هغه چې کوم د معیشت اهمیت په حواله سره خبره کړې ده چې ګوره معیشت چې د امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه وایي چې کوم وخت حضور صلی الله علیه وسلم بعثت کې دی پر دنیا باندې د قیصر روم او د کسرا ایران نظام هغه داسې نظامونه چې هغه انسانان د بیل ګدو غوندې جوړ کړي عام انسانیت چې هغه دور کې پر معیشت خالی د حکمران د ایلیټ کلاس طبقه دغه ولو قبضه ولا عام انسانیت چې د محروم المعیشت وای دغه څه نقصان په سوسایټي کې رالی کم چې مسلط طبقه و کم چې قبضګر طبقه و هغه سره دومره ډیر دولت و چې هغه په عیاشي کې دونه ډوب سلو چې د انسانیت د دایرې څخه ووت یعنی مسلط طبقه د عیاشي د وجې د انسانیت د دایرې څخه ووتل چې هغه داسې شعبې ایجاد کې داسې رواجونه یې راوړو داسې کلچر یې راوړی داسې پیشو کې په داسې دلچسپیانو کې مبتلا شو چې هغه د انسانیت سهاري ولي او عام انسانیت چې 90% انسانیت هغه دومره مجبور وو هغه خپل د نس دومره فکر اخستی ولو دوم چې زه خپل بچان وساتم خپل د بچانو گزاره پیدا کم د ځان گزاره پیدا کم خپل روح جسم یو ځای سره وساتم په دا فکر کې دون غرق کلو چې اخلاقیات چشتي انسانیت چشتي او خدای پاک سره تعلق چشتي دا ګرد سارس اوس که په نن دور کې د کپیټالیزم د قبضې بعد نن موږ د افریقا او د ایشیا دغه وکړو بالکل هغه قسم حالات چې زموږ حکمرانان زموږ مسلط طبقه زموږ قبضګر طبقه هغه په عیاشي کې دونه ډوب سو چې د خدای هم لیري دي د انسانیت هم لیري او عام عوام که موږ وګورو هغه د مجبورۍ د وجې د بېروزګارۍ د وجې سره دونه په چاپلوسي و دونه په مهنت و په دونه که په فراډ کېږي که په دوکه کېږي هغه وایي چې زه خپل بچی وساتم زه خپل د علاج د یو څه پیدا کړم زه خپل د جسم د ضروریاتو د څه پیدا کړم اخلاقي اقدار چشتي مذهبي تصورات چشتي د خدای سره تعلق چشتي د دا ګرد سهاري دي نو ننم عملا هغه قسم مشکلات او د دې فاسد نظام علاج شاه صاحب چې دی په دې کې خپل فکر کې تجویز کړی دی چې د دې علاج هغه قسم کېدلی سي لکه څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم وکړي چې هغه مسلط طبقه چې کوم هغه مسلط نظام چې داغه نظام خلاف په مکه کې چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم جماعت جوړ کړي جدوجہد یې وکړي د هغو نظامو کاپي نظام مقامی نظام ختم کړي د ابو جهل بیا عرب خپل ټریټوري لاندې دا نظام راوستل بیا د خلفای راشدین په دور کې د قیصر او کسرا نظامونه چیلنج کړ ختم کړ نن هم د دې نظام حل داغه تجویز
بیا چې کوم د دې یو اهمه مقاله ده د دې کتاب اومه مقاله چې ده هغه د قرضو کې معیشت او رزقي تباکاریان، یعنی کوم چې زموږ د قرضو معیشت دی د پاکستان ده او د دې چې کوم تباکاریان دي او پر ګرد دنیا چې کوم د قرضو د معیشت کې دنیا جکړ کړې ده، د دې چې کوم تباکاریان دي د دې ذکر دی په دې کې چې دنیا څرنګه چې کیپیټالیزم خپل پر عروج رالی د فرست ورلد وار بعد د سیکنډ ورلد وار بعد څنګه بریټن ووډ سیستم چې رالی دغه بعد ورلد بانک جوړ سو، آی ایم ایف جوړ سو، هغه څرنګه په دنیا کې د قرضو معیشت کې ګرد دنیا جکړه وکړه او سامراج چې دی دغه تسلط او دا پر دنیا باندې چې کوم دغه ول په دې باندې بحث دی او د پاکستان په حواله سره مقامی حواله سره ځینې هیسټوریکل فیکټس دلته شیر کړي دي چې د پاکستان په 1947 کې په وجود کې راځي. د 1947 کې د پاکستان تر وجود مخکې په هندوستان کې یو په فاینانس ډپارټمنټ کې ولو غلام محمد هغه آی ایم ایف تاسو ته ول کېږي، 6 میاشتې په آی ایم ایف کې ټرین کېږي. دغه بعد چې بیا پاکستان نوې ملک جوړیږي دغه اول وزیر خزانه جوړیږي. پاکستان چې جوړ شو دغه اول وزیر خزانه چې دی هغه غلام محمد او هغه چې د پاکستان اول بجټ جنا صاحب په سربراهی کې جوړیږي دا د 89 کروڑ بجټ دی، یو کم 90 کروڑ بجټ دی او د دې بجټ چې کم خساره ده هغه 10 کروڑ ده، یعنی 10 کروڑ موږ په اول بجټ کې موږ څنګه د قرضو په معیشت کې جکړه وسو او تر نن پورې دا قرضې چې دی هغه 100 بلین ډالر چې دی کراس کړي دي او نن پورې موږ په دې قرضو د دې په سود کې یعنی په دا اوس بجټ کومش دغه وکړو یعنی تخمینه ولګو اوس په 2025-26 کې به موږ 8000 ارب روپے آئی ایم ایف ته خالی د سود قسط ورکو. 8000 ارب روپے زموږ دا اوس بجټ پیښ شو پر 10 جون باندې، نن 15 جون دی. 8000 پلس 8000 ارب روپے پلس دی، اوس ایگزیکٹ فیګرز ما ویر دي خو تر 8000 ارب زیات روپے به خالی د آئی ایم ایف سود ورکو. حالانکه د 2023 کې پاکستان ټوټل ریونیو کلیکشن چې دی هغه 8000 ارب روپے دی. سږ کال دی ټارګټ 17000 ارب یې شي دی خو هغه مشکل تر نن پورې پاکستان خپل ټارګټ نه دی اچیو کړی. یعنی زموږ چې څه کلیکشن کېږي هغه ګرده په سود په شکل کې آی ایم ایف ته ځي او بیا کوم چې د ملټي نیشنل کمپنیانو د لارې کومه سرمایه وځي یورپ ته ځي او زموږ چې کوم ایلیټ کلاس دی هغه خپل ګرده انویسټمنټ هلته په یورپ کې کوي. نو زموږ د ملک چې کوم ټوټل دولت دی دا هغه فلو کنن هم موږ تجزیه کو د دې کتاب د ویلو سره بالکل موږ د افیکټ ته رسیږو چې ایسټ انډیا کمپنی چې دلته راغلی وه قبضه یې کړې وه د دې دپاره چې دا سونی کې چړیا لوټ کړي د دولت ګرده فلو د انګلینډ خواته کې. دلته یو مثال هم ورکړی دی، یو انګریز خپله لیکلی دی چې هغه وایي زموږ نظام داسې مثال په هندوستان کې لکه سپنج، دا سپنج به موږ د په هندوستان کې ډک کړي په دولت بیا به په انګلینډ کې نچوړ کړي. دا غیر قسم نن هم زموږ چې کوم دولت دی دا هغه ټوټل فلو د آی ایم ایف د سود په شکل کې 8000 ارب روپے سالانه موږ د آی ایم ایف سود ورکو. بیا د ملټي نیشنل چې کوم په میډیسن کې په آیل اینڈ ګیس کې په اټو موبایل کې زموږ ګرده سرمایه ګرده دولت موږ ګرده امپورټ کوو شان دغه په نتیجه کې زموږ دولت فلو هغه قسم څه نه څه چې کوم د دې کیپیټالیزم د ایجنټي په مد کې یا د هغو د پرسنټیج هولډر په مد کې زموږ ایلیټ سرمایه ورملاویږي هغه هم دلته نه انویسټوي، دلته نه ګاروي بلکې هغه خپل علاج خپل میک اپ خپل هر څه په یورپ کې خپل سرمایه ګرده دورې په یورپ کې شي. اوس د دا طرح معاشي نظام ہوتے ہوئے دا سودی قرضه معاشي نظام ہوتے ہوئے موږ به څرنګه ترقي کولی شو؟ بالکل یې نشي کولی. تر آساته چې موږ د دې یو الټرنیټ معاشي نظام نه پیش کړی اور داغه د امپلیمنټ کېدو دپاره موږ چې کوم امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه طریقه ورکړې پر هغه باندې عمل نه کړی.
د دې کتاب چې کوم مقاله د اتمه د اسلام د معاشرتي ترقی اصول او د اسلام د معاشي نظام او د روایتي بینکاري چې کوم نقصانات هغه چې دی په دې کې ډسکس شوي دي چې د اسلام معاشي سیستم موږ ګره په دې کې دغه کې اور پر دې باندې کوېسچن انسرز شوي دي روایتي بینکاري اسلامي بینکاري د دې ګردو په دې کې تجزیه پیش شوې ده چې کوم روایتي بینکاري خو موږ ډسکس کړ چې د قرضو او د سود کاروبار دپاره د بینک کم رول دی. بیا د ضیاء الحق په دور کې چونکې هغه داسې یو دور و په دې خطه کې چې افغان جهاد د روس د شکست لپاره د اسلامایزیشن د سوسایټي د اسلامایزیشن کېدلو ضرورت و نو هغه داسې یو کنسپټ راوړی چې موږ باید اسلامي بینکاري په پاکستان کې شروع کړو. د دې ډېر ښه تجزیه په دې کې شاه صاحب کړې ده چې ګوره اسلام چې دی هغه یو مکمل معاشي نظام دی. بینک چې دی بینک خو د دې یو ارګن دی یو حصہ ده. دا کېدلی نسی چې ټوټل معاشي نظام دی غیر اسلامي وي کیپیټالیزم دی وي په دې کې یو ارګن اسلام بینک چې دی هغه ته اسلامي کې دا بالکل نسی کېدلی. دا داسې یو فراډ دی لکه پاکستان کې چې اسلامي جمهوریه پاکستان نه اسلام ستا نه جمهوریت ستا بس نوم دغه نو په دې کې داسې معاشي اصطلاحات چې دي هغه خالی داسې پیوندکاري ورکړې ده کوم چې اسلامي معاشي اصطلاحات مضاربه ده مخابره ده اور دار قسم بے ده اور د دې الفاظ ورکړي دي. نور کوم چې اسلامي بینکینګ دی اور غیر اسلامي روایتي بینکینګ دی دا دواړه چې کوم د سرمایه ګټه چې ده یعنی انټرست چې دی هغه چې طی کوي هغه په کویبور یو اداره ورته وایي کراچي کایبور دا کوي هغه که د روایتي بینک دپاره ده که د اسلامي بینک دپاره ده. اسلامي بینک چې دی هغه خالی په اسلامي الفاظو باندې مشترکوي هغه چې دی هغه په هغه یورپین یا کم کیپیټالیزم چې کم الفاظ ورته ایښي دي پر هغه باندې راکوي. نو د دواړو چې کوم د منافي چې کوم شرع ده هغه څوک طی کوي کایبور یې طی کوي. د دې ټول تفصیل په دې کې ستا اور د اسلامي بینکاري چې کوم دغه دی چې د اسلامي نظام څخه هټ کر دا نس کېدی. اور د دې لپاره د ضیاء الحق په دور کې دوې کمیټیانې جوړې شوې یو د تقي عثماني صاحب په مشري کې وله اور یو دغه دور بیروکریټ چې هغه په فاینانس کې ماهر ولو غلام اسحاق خان چې بعد کې پریزیډنټ هم جوړ شو. بیا هغه پر دې باندې رپورټس هم لیکلي دي د هغو تفصیلات هم شته چې دا دواړو کمیټې دا رپورټ ورکړي چې بهی دا نشي کېدلی مګر کوم چې دغه دی دې ته موږ یو پیلا قدم ورکوو یا دې ته موږ دې خواته تللو دپاره یو پیوندکاري شکل چې دی هغه ورکول شوی. نو د دې ټولو تفصیل په دې کې ستا اور په دې باندې کوېسچن انسر ستا په دې حواله سره که ستاسو کوېسچنز یې هغه به هم واخلو. زما سوال چې دی سر ستاسو دې باره کې د حلال او حرام باره کې چې کښنی ټچ که ته موږ ته راکړې اسلامي طور باندې کوم ورډ بینک چې موږ ملکو ته مطلب قرضه ورکوي خاص کر پاکستان ته پاکستان یو اسلامي ملک دی چې په هغه کې موږ مطلب یو حلال حرام دواړو ته ګورو. دا کوم قرضه چې دی موږ ته راکوي پر دې چې کوم سود لویږي انټرست لویږي سر دا کې خالي مطلب حکومتي موږ دا حلال حرام ته وګورو مطلب دا بالکل موږ ته د حرام دی. په دې کې دا کوم عوام چې دې ته مطلب اسلامي طور باندې یو خطره شته که نه د حلال او حرام په باره کې دې باره کې لږ ټچ راکړې سر. ګوره په دې کتاب کې د دې حواله سره مکمل تفصیلات شته چې د اسلام چې کوم معاشي نظام دی دا هغه معاشي نظام تعریف امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه کړی دی. هغه وایي چې د اسلام تعریف ډیر جامع تعریف دی. هغه کې اول دی اخلاق فاضله علوم تجربیه پر بنیاد به دا چې کوم پیدایش دولت کیږي اور تبادله دولت پر دغه بنیاد باندې کیږي اور دغه قسم صرف دولت هم پر دغه بنیاد باندې. ګوره اوس سود چې دی هغه د پیدایش دولت یو داسې طریقه ده چې هغه په اسلام کې قطعا حرام
او د سود چې کوم حراموالی دی هغه په ډیر یعنی اسلام په دې حواله سره ډیر سخت وعیدونه بیان کړي چې سود په یوه صورت کې نه دی جایز. هغه په دې وجه نه دی جایز چې دا د انساني سوسایټي کې د انساني استحصال ذریعہ ګرځي او هغه استحصال چې دی انساني سوسایټي د مجبوري خواته بیایي او هغه مجبوره انسان چې دی هغه بیا د اخلاقیاتو د دایرې وځي. نو په دې حواله سره سود چې دی هغه ته دونه سخت دغه ورکول شي. نو یو اسلامي ملک که چیرې موږ ځان ته مسلمانان وایو اسلامي ملک وایو موږ د آی ایم اف یا د ورلډ بانک چې کوم دا سودي نظام دی یا دغه د سود سیستم دی دغه په یوه صورت باید حصه نوسو. اوس چې پاکستان د دې حصه دی نو باید موږ د دې حقیقت چې دی هغه وپیژنو چې د پاکستان چې دی دوی خو په نوم اسلامي ملک مګر دلته چې کوم نظام دی هغه کیپیټالیزم دی او هغه کیپیټالیزم په ډیر بیانک شکل کې چې هغه ته وایي کالونل ورژن یعنی چې کوم د غلام ملکو دپاره کوم نظام برټش جوړ کړی دی هغه پر موږ باندې مسلط دی. نو د دې نظام څخه وتل چې دی دا انتهایی ضروری دی د یو مسلمان دپاره. دا زموږ فرض دی چې موږ هر یو دا اراده لرو دا عزم لرو او دا کوشش لرو چې دا سودی نظام او دا غیر شرعي غیر اسلامی نظام څخه ځان وباسو مسلمانان خلاص. اوس موجوده دور کې موږ تراساته چې دا نظام سزان باسو دا نظام الټرنیټ نظام راولو هغه باید موږ ته انتهایی مجبوري وکړو چونکه دا ګرد سیستم سودی نظام دی دا موږ خپل مجبوري تحت وکړو. نو په دې حواله سره کمنټس زما سوال دا و چې دې کې شک نشته چې دې ته د سیستم ضرورت دی تر څو چې موږ سیستم نه لرو د دې امپلیمنټیشن موږ نشو کوی. ځکه پخوا دا و چې کینګډم ولو هر سلطنت خپل علاقې پورې محدود و. اوس په ګلوبلایزیشن کې که موږ ورته وګورو ګلوبل ویلیج د دنیا په هغه کې د مایداتو حکومت دی چې کوم حکومتونه دا ټیم چلیږي ظاهري طور موږ حکومت بولو فی الحقیقت یو حکومت هم نشته سوای د څو ملکو. نو په داسې صورتحال کې به د دې سیستم لاسته راوړل د هغه مخکې د دې د امپلیمنټیشن دپاره اسلامي طور د دې کتاب په رڼا کې موږ کومه لار لرو چې موږ د دې امپلیمنټیشن وکړو. ګوره په دنیا کې دا یو حقیقت دی چې کوم د دنیا سټرکچر دی هغه سره بیان کوي. دا غره قسم سټرکچر دی چې په دنیا کې د کیپیټالیزم یو سیستم دی او د سوشلیزم بل سیستم دی. اوس که یو قوم و دې ته تیار سی چې خپل سیستم بدل کړي دا چې کوم پر موږ باندې مسلط کیپیټالیزم دی په کالونل ورژن کې یعنی د غلامۍ په شکل کې پر موږ باندې مسلط دی. د سیستم د بدلیدلو خپل یو ساينس دی. نن خلک چې دی هغه ساينس نه وایي بلکې ځینې جذباتي نارې یا ځینې جذباتي اقدامات و دې ته جواز جوړ کړي چې سیستم نسی بدلیدای. په دنیا کې ډیرو اقوامو سیستمز بدل کړي دي او د سیستم بدلیدلو پر ساينس که موږ عمل وکړو موږ خپل د ملک سیستم هم بدلولی شو. د سیستم بدلیدل چې دی هغه طریقه ساينس یې دا دی چې اول به ته د دې سیستم الټرنیټ فکر پیښې. اوس فکر باندې موږ مجلس وکړي چې ګوره د مسلم سوسایټي پر رنسنس دپاره د اسلامي معیشت راوستلو دپاره امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه فکر وکړی. اول به ته خپل مفکر لري بیا د هغه مفکر په رڼا کې به ته خپل فکر پیښې او پر هغه فکر باندې به ته خپل یو سوسایټي جوړی خپل یو جماعت به جوړی. نو بیا ته د سیستم د بدلیدلو خواته تللی شي. که یو څوک خپل مفکر نه پیښي خپل فکر نه پیښي پر خپل فکر جماعت نه جوړي خالی د جذباتي نارو باندې سیستمز نسی چینجېدلی بلکې الټا فساد راتللی شي. نو په دې باندې ځوانان ته سر خلاصول پکار چې په دنیا کې پر علمي کار باندې یو ځای پابندي نشته چې ته خپل مفکر ووایې ته خپل د مفکر په فکر په رڼا کې خپل یو جماعت ولري
چې دا دواړه شان دغسې یو سوسایټي و دې ته تیاره سي انټلیکچوال طبقه په دې باندې قایله سي چې موږ داسې یو سیسټم لرو چې هغه سیسټم تر مروجه سیسټم ډیر اعلی دی. موږ معاشي طور یو قوت جوړوی سي، موږ سیاسي طور یو قوت جوړېدلی سو، موږ سماجي طور یو ډیر مضبوطه معاشره جوړېدلی سو پر هغه سیسټم باندې. او هغه نه صرف په کتاب کې لیکل سوی سیسټم دی بلکې پر هغه باندې یو ټیم سته چې هغه دا کار امپلیمنټولی هم سي او دا ټارګټس اچیو کولی سي. نو یقینا بیا یو قوم چې دی هغه د نظام تبدیلېدو خواته تللی سي او دا نظام چې بدلیږي دا به هم په عدم تشدد په ذریعه بدلیږي. ګوره نن خلک په دې حواله سره داسې غلط فهمیانې پیلاوي چې هره سیسټم نسي بدلېدی، دا خو ټکر غواړي، دا خو خون بها غواړي. ګوره اسلام چې کوم خپل نظام راولي، ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم د سیرت اهمیت ځکه دونه ډیر دی چې تر قیامته پورې به دا اسوه باندې موږ تیزو چې حضور صلی الله علیه وسلم چې سیسټم بدل کړی دی د عدم تشدد طریقه باندې بدل کړی. په مدینه کې چې کوم ریاست راوستلی دی هغه د میثاق مدینه په نتیجه کې راوستلی دی. د هغه ځي انټلیکچوال طبقه چې ده هغه د سات ورکړی دی او هلته باقاعده د یو میثاق تحت معاهده سوې ده او د هغه معاهدې د سیسټم بعد و دې ریاست ته که منافق خطره سوی دی، که یهودي خطره سوی دی، که مشرکین مکه خطره سوی دی، د هغوی بیا مقابله کړې. نو نن هم که چیرې موږ د هغه د اسوه حسنه پر طریقه باندې اسلامي چې کوم معاشي نظام دی هغه سټډي کو او خپل مفکر سټډي کو نو موږ د دې نظام بدلېدو خواته تللی سو. زما دویم سوال دا دی سر آنلاین بزنس په باره کې که بکشنی شارټ هم باندې ته ماته لږ سمجاو کې سر د نن سبا دنیا کې مطلب ډېر مخ روان دی او ټوټل انسانیت مطلب انسانان اکثر اوس پر دغه باندې لګیا دي. سر اسلامي طور مطلب دې ته موږ جایزت کولی سو که نه؟ مطلب په دې کې داسې لارې خو شته چې هغه بالکل آرام دي، خو داسې لارې هم شته چې مطلب هغه اسلام موږ ته حلالوي، مطلب هغه موږ کولی سو په هغه حواله سره د حلال و د حرام فتوا خو زه نسم ورکوی، زه خو مفتي نه یم. ویسې زه یو معاشي حواله سره دا کوېسچن ایډرس کوم، په دې کتاب کې مې ایډرس سوی دی چې ګوره دا ګرده سهولیات چې صنعت رالی یعنی مشین رالی هغه د انسانانو ته دا د خدای پاک پر انسان باندې ایون پر حیوانانو یو ډیر غټ فضل و. مخکې به موږ د خرو د غویو د دې څه کارونه اخیستل او انسانان به ډیر ستړي و، په ډیر مشقت به ډیر کم پروډکشن کولی سو، مګر خدای پاک پر انسانیت باندې دا غټ احسان وکړي چې د انسانانو په دماغ و دې خواته متوجه کړي او د انسانانو ساینسدانانو په دماغ کې دا الهام وکړ چې کوم ماشین ایجاد سو. نو دا ماشین بجای د دې چې د انسانیت د استحصال دپاره استعمال سوی باید د انسانیت د سهولت دپاره استعمال سوی. دا بیا د کیپیټالیزم دغه د انسانیت سره چې هغه د انسانیت د استحصال دپاره ماشین بیا ډیجیټل دور راځي، بیا د ای آی دور. نن چې کوم تا ذکر وکړي د ای بینکینګ ده یا د ای بزنس ده، دا خو د انسانیت د سهولت دپاره دی. د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د اسلامي نظام په چوکاټ کې دا خو ډېر غټ سهولت دی، دا به کیږي، مګر په دې استحصالي نظام په چوکاټ کې د دې فرسوده سرمایه‌دارانه نظام په چوکاټ کې ای بزنس چې دی دا تر اوسه پورې نتیجه زموږ دی په پاکستاني سوسایټي کې سوای فراډ، سوای دوکا، سوای د خلکو د نقصان ورسولو داسې خاص نتیجه بله نه درغوتل. حالانکه دا باید د انسانانو د سهولت دپاره چې یو سهولت رالی د هغه څه باید فایده واخیستل سي، مګر دا فایدې بجای لکه ما چې دل کیپیټالیزم چې ماشین د انسانیت د استحصال دپاره پیدا ای بزنس بیا دلته خلک د فراډ او د دوکې دپاره استعمالوي. اوس اف آی ای موږ لرو، ادارې موږ لرو، هغه باید د دې شي که سیسټم سټرانګ وي باید د دې شي څه دا د انسانیت د فایدې دپاره استعمال کړي او په اسلامي اصولو کې که ته استعمال کې بالکل دا غټ دغه لري.